أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة اعراف 157 نمبر آیت یو حصہ ده. په دې آیات کې ويضع عنهم إصرهم د نبی عليه السلام صفاتونه ذکر کیږي. مخکې د موسی عليه السلام دعا شوی و او د هغې دعا په جواب کې الله تعالی دغه آیاتونه نازل کړي وو. خو د دې سره سره اوس د دې ځای کې د نبی عليه السلام صفاتونه او علامات ذکر کیږي چې نبی عليه السلام د کوم صفاتونو والا خلق دي، کوم صفاتونو والا سړی دی، کس دی. ځینې صفاتونه یې باره ذکر شو او ځینې صفاتونه یې دا دی چې ويضع عنهم إصرهم، دا پیغمبر به لرې کوي د دې خلکو نه إصرهم بوجونه، والأغلال التي او هغه طوقونه، بوج او طوق چې کوم دی د دې مفهوم دواړه یو دی. إصر بوج هغه کارونو ته ویل کېږي چې انسان یې تنګ کړی، انسان د وس نه قابو بار کېږي، ګرانېږي، انسان یې برداشت کولی شي خو مشکله باندې. نو دا پیغمبر به هغه بوجونه د خلکو نه لرې کوي چې خلک یې ډېر تنګ کړی، خلکو باندې ګران شوي، هغه کارونه به دوی نه لرې کوي چې دا مه کوئ، دې ته ضرورت نشته. او دویم هغه طوقونه چې په دوی باندې وو، اغلال طوق ته ویل کېږي. طوق داسې یو شی دی چې دا د قیدیانو دپاره استعمالیږي. به د قیدیانو دپاره یو لاسونه قیدي لاسونه دي، یو خپې دي، یو سټ دی چې په دې کې د لاسونو باندې خلک کار کوي، لاسونه غذایي ضروریات پې پوره کوي، خپو باندې ځي، سټ اړی راړی لیده پې کولی شي، دې کې خپل یو چال موجود دی. کله چې خطرناک قیدي نو دې په لاسونو کې چې کوم څه شی واچي لاسونه پې وله بند کړي، هغې ته اتکړه وایي. کم کې چې ول خپې بند کې هغې ته بیړی وي، او کم شی چې ول پر سټ کې اچوي نو هغې ته طوق وي. دا طوق داسې یو شی دی اغلال چې دا سټ ته اچولی کېږي، په دې کې خپله یوه قبضه لګېدلي کولاویږي، بیرته بندولی کېږي، تالاو ته لګي، او دا چې کله ولګولی سړی سر اړولی راړولی نه شي، په لاره باندې صحیح تللی نه شي. دې کې زبردست تکلیف هم یو، دا کس سفر هم نشي کولی، تښتېدی هم نه شي. دې ځای کې د إصر او د اغلال مفهوم دواړه چې کوم دی نو ګران احکام ترې مراد دي. کوم احکام چې مشقت لري، ګراني، نو د دې پیغمبر صفت دا ده چې د دې پیغمبر په شریعت کې به دغه احکام منسوخ کېږي. دا مطلب دی لکه بني اسرائیلو کې ډېر احکام داسې وو چې هغې عملي کول ډېر ګران وو. مخکې ځای په ځای باندې هغې ذکر شوی دی چې بني اسرائیلو باندې دا مسله هم الله لازمي کړې وه چې تاسو به وازګه نه خورئ، وازګه به تاسو حرامه ده، د غوښې نه به یې لرې کوئ، او دا ډېر ګران کار دی، ځکه غوښه د وازګې نه خالي کول ډېر ګران کار دی. کوم چې کلمو پورې نه ختلي او د دې املا د هډوکې پورې نه ختلي هغه خیر دی، باقي به تاسو باندې حرام وي. بني اسرائیل دا حکم و چې تاسو به د جماعت نه بغیر تاسو مونځ په هېڅ ځای کې هم نه کېږي، خامخا به جماعت ته ځان رسوئ. شړو بیابانونو کې منځونه کول هغوی دپاره ممکن نه و، جایز نه و. دا حکم هم کافي ډېر ګران حکم دی. نو دغه حکم هم د دې امت نه منسوخ شو، ختم شو. دغه شان ده کې بني اسرائیلو کې چې به د کپړې او ځای بې الماز چې د هغې انځرو په ځای باندې کټ کولو، سخت حکم بني اسرائیلو باندې. دې امت کې دغه منسوخ شو، ختم شو. نو دې پیغمبر صفت بدایي چې د دې امتیانو نه به سخت احکام چې هغې باندې عمل کول کافي مشکل او ګران و، هغه به لرې کوي، یعنې د دې په شریعت کې به دا احکام منسوخ کېږي. دې خبرې ته اشاره شوه. فالذین آمنوا به، نو هغه کسان چې ایمان راوړي په دې پیغمبر باندې، وعزروه، او د دې پیغمبر ملګرتیا وکړي. عزروه معنا ده د پیغمبر ملګرتیا کول، او ملګرتیا چې کومه ده نو د ملګرتیا په دې ټکي کې په خپله باندې د محبت معنی موجوده ده. ځکه ملګرتیا دې ته نه ویل کېږي چې یو ځای ژوند تېروي، دې ته ملګرتیا نه ویل کېږي. او ملګرتیا یوازې امداد ته هم نه ویل کېږي، ځکه چې په خپل ځای باندې ونصروه په خپله ذکر شوي ده. ملګرتیا د کسانو ملګرتیا دې ته ویل کېږي چې دو کسانو منځ کې پټ د زړه محبت او تعلق موجود وي.
چې د یو بل غم او درد خپل درد مخصوصي دغه خوشحالي خپل خوشحالي مخصوصي اگر که دیو سر ژوند یو ځای نه دی لري چې بل ځای کې اوسېږي خو بزره کې د هغه سره رابطه ده محبت دی دغه در عذروه مصداق دی مبصرینو لیکلي د دې ځکه نه معلومیږي چې د پیغمبر باندې یوازې ایمان هم کافی نه دی یوازې د پیغمبر په سنت باندې عمل کول هم نه کافی کیږي یوازې په قران باندې عمل هم نه کافی کیږي بلکې د دې سره سره بر دې پیغمبر تعظیم او احترام او محبت به هم سبزره کې موجودي او چې کله بزره کې د نبی عليه السلام احترام او قدر موجود نو بیا دغه د ایمان دغه سره د ایمان نه محروم پاتې کیږي او د کامل مؤمن تیرې دی نشي په دې وجه باندې عمر ابن العاص رضی الله عنه فرمایل چې نبی عليه السلام سره زما به حد محبت خو زه به دومره شرمېدم چې کله به دې راغی ما بخته کتر ما به د بار نه شو کته نو په دې وجه کې زمانه د نبی عليه السلام د حلی مبارک بارک ته پوښتنه وشي چې نبی عليه السلام شکل څنګه وو قاضي څنګه وو زه نشم بیانول ځکه چې ما د سپورت نه دي کترې ما نه لري نور روایتو کې دي چې کله به نبی عليه السلام صحابه کرام خپل تراغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه علاوه او عمر رضی الله عنه علاوه چا د بار نه شو کته ټول بخته کته نبی عليه السلام چې راغی د دوه کسان ته به وکړه مسکی بشو مدینه معلومی کې دا چې صحابه کرام بزرونو کې د نبی عليه السلام محبت دومره حد باندې وو او دا احترام او قدر په دومره مقدار باندې نو دې ځکه کې څو مسائل ذکر شو یو دا چې دغه پیغمبر تابعداري وکړي او دویمه دا شوله چې دغه پیغمبر او تابعداري بس کوم ځای کېږي بس سنتو کې کېږي مخکې موږ خبره کړې و چې د نبی عليه السلام سنت چې کوم دي د عمل لپاره دي خدایا لره چې احادیث د عمل لپاره نه ټول دغه کافي پارخ د ډېر خلک بده خزا کېږي او ډېر خلک بده لارو کې فرقواریت لارې جوړي یو سنت یو حدیث دا مضمون عام دی د نبی عليه السلام قول فعل تقریر د ټول چې کوم دینو حدیث شو بیا د قول فعل چې کوم دی تقریر دا ټول راوخله کدا منسوخ نو هم حدیث دی او کدا د نبی عليه السلام خپل خصوصیت نو بیا هم حدیث دی او کدا د امت د وسنه بهاري نو بیا هم حدیث دی لکه مثال به دا ور باندې نبی عليه السلام شپاړسنی میاشتې موږ بیت المقدس ته کړی دی او بدش شپاړسنی میاشتو نه بعد بیا قبله بدل شو خانه کعبه قبله وګرځیدله شپاړسنی میاشتې خانه بیت المقدس ته موږ کول دا د ټولو روایتونو ثابت دي ډیرو روایتونو ثابت دي هیڅ په اختلاف نشته دا حدیث خدا سنت نه دی ولی ځکه دا اخیری عمره پورې په دې معنی نبی رسول الله همیشواله ونکو چې همیشواله ونکو بل حکم راغی نو خود به خود در منسوخ کېدواله مش لہذا دغه حکم اوس سنت نه ده که څوک بیت المقدس ته مونږ کې سنت عمل کومه نبی رسول الله شپاړسنی میاشتې مونږ کړی دی بالکل دا سنت نه دي او د سنت مقابل کې چې کوم دی نو بدعت دویمه دا چې نبی رسول الله کوم عمل کړی نو دغه عمل به د نبی رسول الله د عذر په بنیاد باندې نه کړی د به عادتن کړی عذر بنای کم کار چې د عذر په بنیاد باندې کې نبی رسول الله کړی هغه هم سنت نه دي لکه یو واقعه کې د نبی رسول الله د بیماری د درد واقعه ده چې نبی عليه السلام کې ناشته نشه د بخاری شریف واقعیا ده او په دې واقعیا کې نبی عليه السلام په ولاړه منته شاده سمات بیماری په حالت کې خو ردینه بعد عائشه رضی الله عنها فرمایي چې چا رسي وو چې نبی عليه السلام په ولاړه او سماته نو قطعا یقین ونه کړ د دروغ دي ما د احوال معلوم دي دا ځوان روایت چې راجمه کې حاصل داش چې نبی عليه السلام دغه غوزر نه علاوه چرته هم په ولاړه او سمات کړي نه دا سنت نه دي دا وزرانو دا مجبوري و دریم د نبی عليه السلام نه حبيبيانو سره یو ځای نکاح کول دا ثابت دي چې په اختلاف نشته خدا سنت نه دي ولی دا خصوصیت د نبی عليه السلام او سلورم چې کوم دی چې د امت وسنه بلاندي اوس احادیث په دې چې هغه په نبی عليه السلام او عمل ثابت دي خو د امت د وسنه بهري لکه د معراج په واقعه کې نبی عليه السلام دوه اسمانونو نه بر لاړ معراج مشهور واقعه ده سورۃ اسراء کې براش دا د معراج واقعه متواتر روایتو سره ثابت ده نبی عليه السلام د وو اسمانونو نه برتلې ده خو زمونږ د پاره سنت نه ده ولی موږ خو رزمه کې یو پټ وته دلې نشو دا زمونږ د واسه خبره نه ده اوس موږ چې کوم دي مکلف پس شي باندې یو مکلف موږ په سنت باندې سنت ته ویل کیږي چې نبی عليه السلام کم کار کړی دغه کار به عادتن یي عذرن بنای عذر د وجه نه بنای کړی کم خلک چې د ولاړ او د سماعت لپاره دلایل وای دا خطا دي دا عذرن عمل دا سنت نه دی دا ټیک کار نه دی څوک چې بغیر د عذر نه کوي غلط کار کوي
دویمه خبر دا ده چې د نبی سره مذاکر مداوما په دې به همیشواله کړی د مرګ د وخت پورې به کړی کم کارونه چې منځ کې پاتې شوي دغه سنت نه دي نبی علیه السلام نه ثابت دي خو بیا ترک شوي دي لکه یو روایت کې دا دی چې نبی علیه السلام چې کله منځ به کاوه د ابتدایي دور واقعیت نبی علیه السلام به په ټولو حالات انتقالاتو کې رفع الیدین کول رکوع کې راکعه کېدو کې رفع الیدین وکړل بیا به جنیق شو به کړل سجدې ته بلاړ رفع الیدین به وکړل د سجدې نه راپورته شو بیا رفع الیدین وکړل دا روایت ډېر متواتر روایت کې ثابت بیا دغه نورسته د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت کې دي چې نبی علیہ السلام ما ولید د عمل نه دی بل سیدو کې رپور دین نه دی کړي نو معلومه کې دا چې پری خو دی چې پری خو دو وس د سیدو ولا رپور دین خو دغه ځمنه ختم شو نبی علیہ السلام کړي دی هغه نه بری مداومت نه دی شوی همیشواله به د مرګ د وخت پورې نه دی شوی د عبد الله ابن عمر د قول معلومیږي نو دغه په دغه ځمنه ختم شو پاتې شو د رکوع ولا رپور دین پاتې شو نو دغه رپور دین د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما په قول کې دی چې نبی علیہ السلام دا پر کړي دی بینه دی کړي ما لیدل چې موږ به کاوه دا رکوع ولا رب دین به نه کاوه چې نه کاوه نو موږ دا دلیل دی خبرې شو چې دا هم سنت پاتې نشو دا سنت نشو او اخیرا عمل د نبی رسول الله ترک شو نو په دې وجه باندې ډیر خلک پدې چې په رسالو کې په موبایلو کې با الفاظ براوړي د عربی الفاظ وګور دا د نبی رسول الله حدیث ته پدې ذکر کړي نو حدیث به خدا به سنت نه چې کله د سنت والے معلوم شي سنت والے سلور شرایط اعلی ودا قابل حجت قابل عمل ګرځي او ذکر دا څلور شرایط به موجود نه نو دغه روایت به قابل عمل ګرځیدل نشي نو دې څنګه کې الله تعالی فرمایي چې فالذین آمنوا به نو هغه کسان چې ایمان راوړ په پیغمبر باندې وعزروه د ملګرتیا وکړه ونصروه او د امداد وکړه واتبعوا النور الذي او تابعداري وکړه د هغه نور نه مراد قران انزل معه چې نظر شوی د پیغمبر سره اولئک نو دا کسان هم المفلحون حمدوی کامیاب نو په اول سر کې د سنت ذکر وشو الذين يتبعون الرسول النبي الامي در سنت ذکر وشو احادیث نه ګورې سنت احادیث کې به سره خطا کیږي ما ته ویل چې بیا غي د پاره خپل شرایط دي د سنت کې د پاره څلور شرایط دي نو ال قابل عمل ګرځي دغه شرایط چې موجود نه نو حدیث به قابل عمل بنای حدیث به ثبوت انکار نشي کولای خدا عمل د سره تعلق نه نو دغه اولنی سر کې یتبعون الرسول کې سنت د رسول ذکر شو بیا کوز وعزروه کې د نبی عليه السلام محبت ذکر شو او بیا نغه چې کوم دی واتبعوا النور الذي انزل معه دغه اتباع د قران ذکر شو د نبی عليه السلام سنت د نبی عليه السلام محبت د قران تابعداري د درې ونه چې راجمه کی نو الله اولئک هم المفلحون دغه کسان به کامیاب دي قل یا ایها الناس ورتوا یا ای خلقو انی رسول الله الیکم جميعا یقینا ز پیغمبر د الله یم تاسو ته ټول نبی علیہ السلام د الله تعالی وایي چې تا خلکو ته اعلان وکړه چې تاسو ټول د الله تعالی پیغمبر مجموعي لحاظ باندې دا خالص خصوصیت د نبی علیہ السلام دی چې ټول انسانانو د پاره د هر علاقې د پاره د ټول پیریانو د پاره د قیامت پوری د پیغمبر دا مضمون چې کوم دی جميعا معلومیږي نو دا د نبی علیہ السلام یو جدا امتیازي کمالات دي مخکینی پیغمبران چې څومره وو نو هغه به د خاص علاقې د پاره وو د خاص قومونو ته خپل قومونو ته براتل او ردی سره بداغه هغه علاقه به خاص و قوم به خاص او وخت به خاص یعنی بل پیغمبر به چراغ دغه خبره به ختم شي بغزي باندې د نبی علیہ السلام صفت دا دی چې دا ټول انسانانو پیریانو ته د الیکم مخاطبین انسانانو پیریان دي دوی ته پیغمبر دی او دغه پیغمبري چې کوم دانو د هر وخت د هر علاقې په د قیامت پورې چې کوم دنده قائم ده دا معنی چې کوم دانو ډیر مفسرینو نقل کړي ده او بده معنی بیا امام قرطبي رحمه الله هم تفسیری بحث کړي ده کم کې چې تبوک مشهور واقعه ذکر کړي ده امام بخاری رحمه الله د دې حاصل دادی چې د دې آیات نه معلومیږي او د دې په شان د ډېر آیاتونو نورم شته احادیث کې صریح تایید موجود دي چې د نبی علیہ السلام پیغمبري د قیامت پورې ده او چې کله قیامت پورې شو
نو بس کې د بل چا پیغمبر جوړېدل دا ممکن نشو، دا ختم شو، خود به خود ختم شو. نو بده کې چې کله بل پیغمبر راتلی نشي ضرورت نشته دی، الله تعالی نبی علیہ السلام خاتم النبیین وګرځاو چې دینه بعد بل پیغمبر نه راځي. دا قاعده چې کوم د اهل سنت والجماعت مسلمانانو کې دنه دا یو ډېر مضبوط او ډېر حساس عقیده ده، ډېر حساسه مسله ده. هغه خلک چې د نبی علیہ السلام پیغمبر مني خو په دې معنا سره نه مني چې دا اخیری پیغمبر دی، بلکې عقیده دار چې کېدی شي چې بل هم چتر راشي دغه سړی قطعا مسلمان کېدی نشي، بلکې په دې عقیده باندې بس سړی کلک ولاړ چې څوک هم پاسیو اعلان کوي نو سړی په دې عقیده باندې کلک ولاړ چې بل پیغمبر راتلل ممکن نه دي، کوم چې د متواتر روایت او احادیث نه هم ثابت دي. دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی کوم چې ډېر زیات مضبوط او حساس قول دی چې د ختم نبوت د مسله دومره حساسه ده که یو سړی پورته شو ویل چې زه پیغمبر یم او بل را پاسې د وته ویل ته پیغمبر یې دلیل وخایه ثبوت وخایه. نبی علیہ السلام نو په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا ده چې د نبی علیہ السلام متعلق کم کس پورته شوی دی چې زه پیغمبر یم دغه مسله خو واضح ده چې کافر دی، په دې کې شک نشته. دا کم کس چې دلیل مطالبه کوي دا هم مسلمان نه دی، بلکې چا چې د نبوت دعوه کوله بغیر د مطالبه د دلیل نه دا واجب القتل دی او دینه به دلیل مطالبه نه کیږي او مناظره بحثونه به سره نه کیږي، قطعا به نه کیږي. نو بیا هغه خلک چې هغه د پیغمبري دعوی باقاعده کړی دي لکه مرزا غلام احمد قادیانی داسې نور خلک شته تیر شوي دي زی په زی باندې. نبی علیہ السلام زمانه کې هم داسې دعوی شوی په یمن کې یو کس دعوا وکړله، ریاض منفوحه کې یو سړي دعوا وکړله چې صحابه کرام په لاسونو باندې بیا مردار شو د خلکو. نو دغه خلکو تابعین چې کوم دي تابعدار خلک چې دغه خلکو ته دغه کسان ته پیغمبر ویلې دي او منلې دي، دغه خلک قطعي یقیني کافران دي او دا داسې بدترین کافران دي چې د عام کافرانو نه هم حشر ډېر بدل دی. ځکه چې عام کافر ته پناه ورکولی شي هغې ته تا سره لازمي په طور باندې ژوند تېرولی شي، خو دا ظالم د مسلمان نوم استعمالوي، د قرآن نوم استعمالوي، د جماعت نوم استعمالوي او کار یې دومره خطرناک د کفر نه ډک دی نو د دې خلکو مسله انتهایي سنګین او خطرناکه ده. لہذا د ایمان په بحث کې پاکستان کې چې کم قادیانیان دي کم کار روان کړی دی او ډېر خلک ورسره د پارټۍ په وجه باندې په بله وجه باندې یا د جهالت په بنیاد باندې چا دوکه کړي دي هغوی ته رونه وایي، هغوی سره ګزاري خبرې کوي او څوک ته مسلمانان وایي، څوک ته څه شی نه وایي، څوک ته څه شی نه وایي. دغه خلک د خپل ایمان باره کې لږ سوچ وکړي، فکرمند شي. اهمترین څیز قیمتي څیز ایمان دی، هسې نه چې د بل دنیا دپاره خپل ایمان ونه بولي. نو دا مسله د جمیعا نه معلومیږي کم معنی چې معرب القرآن هم ډېر تفصیلي بحث کړی دی دا حدیث په رڼا کې. الذي حق الله له ملک السماوات چې د هغه دپاره بادشاهي د اسمانونو ده والارض د ځمکې ده، لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی، یحیی ژوندي کول کوي و یمیت مړه کول کوي. فآمنون تاسو ایمان راوړئ بالله په الله باندې ورسوله النبي الامي الذي او د الله تعالی په هغه رسول چې نبی دی او امي دی هغه یؤمن بالله چې هغه په خپل یقین لري په الله باندې، دومره لوی شان والا پیغمبر خو په الله تعالی باندې په خپل ایمان لري و کلمات دي د الله تعالی په ټولو احکامو هم ایمان لري. نو چې هغه دومره لوی اعزاز باوجود د الله تعالی پر تمام کلام باندې ایمان لري تاسو به خامخا لرئ. واتبعوه تابعداري وکړئ د پیغمبر لعلکم تهتدون دې ته پر تاسو سملار بیا مونږ